para Ramadan jadi sekretari dah jangan baru bertafas berterasi osai sambagi atau jadi pabila dulu baru पदीजे के मेज़बान मलिक अरशुल्ला खान मलिक वाजिद खान और दहागी टोल फैमिली मेंबर्स आगी मुंगसरा पदे कामी वतन पाटे पदे कारवान के शिरकत करे दे और दहागी यो मखने यो सिलसिला दा यो कारवान द पहाड़े के मुंगसरा शमूलियत ऐलान करे दे दहागी नोर डेर मलगरी बहुम मुंगसरा पदे के शमूलियत गई बाकायदा मशरान चिकन देना सी हगीता टोपे बसरई खुदा प्रोग्राम द आगाज द पारा ज मलिक वाजिद खान तफास कौम चे हगी राशि और योसो खबर इता सरो की मलिक वाजिद खान او پای کې ما یو شعر ویلو چې اغیار سم شي کله مشران را خبرهم در پسې اغیار سم شي کله مشران را خبرهم در پسې دا خو سلام خان او فاروق خان دي او تا خانم را ولم در پسې ان شاء الله زما مشر زما قاعده خبرن استیاګه او دلته مردان دلیتا زما قاعده تاسو راغی مشرا الله دې سره کړی کا وی وخت د باغیات خود سره نو جانګا وخت د باغیات خود سره نو جانګا یا چرته څنګه زور ور سره نو جانګا او مال خپل مفاهمت په لسمه راکوا پښتون دلمه یم دغر سره نو جانګا وی نه دي حق پرست کم پرست نوي نه دي حق پرست کم پرست نوي دا درا خبره مختصر کو دې یو شعر جی وی ظالم تکړه نازي پدامونو پدارونو ظالم تکړه نازي پدامونو پدارونو د ظلم د وحشت پدولنو پزنجیرونو خو زمون د کم پرستولې ونو په سرګادا خو زمون د کم پرستولې ونو په سرګادا یا سر د تیر یا میراج درمنو یا خزانه په یو شعر کې دا وایم چې ځان د پیرې کم سایه د خپل ارمان غټم ځان د پیرې کم سایه د خپل ارمان غټم خلک خپل ځان غټي او زه افغان غټم مرګري رااله په حقیقت کې دا زموږ د مردان د کامیابۍ په لار باندې یو اهم قدم و موږ هغې ته هرکلی وایو او ډاډ ورته ورکوو چې انشاءالله تعالی دې چې کومه فیصله وکړه ډېره صحیح او درسته وکړه او زموږ د طرفه د مشرانو د طرفه د پارټۍ د طرفه ان شاء الله تعالی چې دی مطمئنی دی ته وداسې سمو کپلاس نه ورګي چې دی مایوس شي او د دې نه دا تمه کوو چې دی با چې څنګه په شوق راغله داسې په شوق په خیر غیرتي په مردان کې یو بل سره وګپو وګروان او د پارټۍ د کامیابۍ لپاره به جدوجہد کوو وهم ناخلم ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ او غواړم خرابه ده او بل خبره ده چې سیاسي خبرې او د مطلب خبرې و مشر کوي نو ډېرې خبرې نه کول غواړم خو اول خو ملک صاحب عرشالله خان ملک واجد خان او د دوی ټولو ملګرو ته کوم چې موږ سره په قومي وطن پارټۍ کې شامل شو هغوی ته په خیر راغلې او هرکلی وایم او دا ضلع مردان د خپل تنظیم ډېره ستاینه او مننه کوم چې هغوی په دې کې ډېره منډه وهلې ده ګرانو ملګرو داسې ده چې دا د تېرو اتو کالو نه صرف د یو خبرې نه راغلی چې دا د تېرو اتو کالو نه چې په دې پښتنو باندې دا کوم عذاب نازل شوی دی او دا ټول پاکستان یې عموما او دا پښتونخوا یې خصوصا کوم ځای ته راورسوله نو اول خو به تاسو ټولو ته دا خواست کومه
چې الټه لاسونه اوچت کې چې خدای مو د دغه عذاب نه خلاص کړي آمین آمین. او دا دعا ورسره هم وکړئ چې هغه خلک چې په دې وطن کې د اختیار خاوندان دي چې هغوی له خدای عقل ورکړي او دې قام سره چې دا کم زیاتې او دا ظلم کوي چې د دې نه کړه شي. خو دې سره دا خبره په خصوصي توګه کول غواړم چې دلته یوه داسې پارټي ده او داسې خلک دي چې هغوی ځان ته د پښتنو مشران د پښتو او پښتونولۍ ټیکهداران وایي. زیرول ورخ تاسو پېژنئ که خو خبره دا ده وایي دعوا هر ځای کوي وایي مونږه د باچا خان او خو د خدایي خدمتګارو وارثان دي. خو حال یې دا دی د منافقت چې په دې تېر الیکشن کې یو طرف ته دا وایي چې د دې وطن نه ډکټیټرشپ ختمو، د دې وطن نه دا غیر منتخب خلک ختمو. خو چې په کوم اتحاد کې هغوی شامل دي نو هغوی سره دیما او هغوی سره نوم دي. په نوښار کې په ضمني الیکشن کې، په کورمه کې په ضمني الیکشن کې، بیا دا تېرو ورځو کې چې د سینټ کوم الیکشن وشو نو دا وکټ یو طرف ته لوبه کوي او د وکټ بل طرف ته لوبه کوي. یو طرف ته په بلوچستان کې د ماماګانو په پارټۍ کې باپ تاسو ونوم اورېدلي یو غالبا زموږ ملګرو مې پېژنې باپ نه دی په اصل کې مایل باپ. نو یو طرف ته د باپ ملګري دي د هغوی پاټیدار دي او بل طرف ته دا دعوه کوي وایي مونږ د جمهوریت لپاره جدوجهد کوو او مونږ د پي ډي ایم برخه یو. نو په سینټ الیکشن کې د باپ سره ملګري شو په بلوچستان کې او دلته کې په پي ډي ایم کې وو. هغه بله ورځ چې بیا د چیرمن سینټ الیکشن کېدو نو هغې کې بیا د ماماګانو کینډیډیټ ته ووټ ورکړو. خو پرون یې بیا داسې کار وکړو چې دستخط یې وکړو او بیا باپ سره ملګري شو او ګیلاني صاحب یې ووټ ورکړو. خواست مې دا دی تاسو په توسط ورته دا وایم چې مهرباني وکړئ لږ خپل پوزیشن واضحه کړئ چې تاسو کوم طرف ته ولاړ یې. ډېرې خبرې نه کوم، ډېره مهرباني. چیرمن زین خان درخواست کوم چې هغه راشي او اپریسیشن سرټیفیکیټ د سکندر خان نه ترلاسه کړي. دینه بعد حسین یوسفزئی چې په میدان کې د ټولو نه زبردست خدمات په سوشل میډیا کې دی چې کوم دی کوي او د غونډ میدان د قومي وطن پارټي چې کوم ده دا روښانه ستوري په شان مخکې کړې ده هغې ته مې اپریسیشن سرټیفیکیټ